أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتر سورة فاتر مكية سورة فاتر مكي سورة دا سورة چې کوم دی مکی دی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. د دې ترتیب نزولی چې کوم دی د اسمان نه چې کله نازلېدو نو دا د سورة فرقان نه وروسته نازل شوی دی او 43 نمبر سورت دی د اسماني نزول کې ترتیبي نزولی کې او ترتیبي مصحفي کې دا 45 نمبر سورت دی 35 نمبر سورت دی. دلته کې په مصحف کې 35 او په نزول کې دا 43 نمبر سورت دی. د دې سورت د مخکینی سورت سره مناسبت چې د مخکینی سورت سره د سم مناسبت ته چې په هغه طریقه باندې دا ته نږدې دی. د دوی دوه مناسبتونه چې کوم دي نو مفسرینو نقل کړي دي چې کوم ډېر مشهور دي. یو دا دی چې په مخکینی سورت کې د شرک تردید وشو په دلایل سره دلایل عقلیه سره. نو په دې ځکه کې په دې معنی مزید تفصیل ذکر کی په دغه دلایل دغه دلایل باندې زیات تفصیلی بحث کیږي او نور تفصیل نقل کیږي. نو داسې وایي چې مخکې توحید الله تعالی ثابت شو اجمالا اوس ثابتېږي تفصیلي انداز باندې. دویمه طریقه دا ده چې مخکې صورت کې د مشرکانو ځینې سوالات او دغه سوالاتو جوابونه ذکر شو. اوس په دې کې صورت کې په دغه توحید باندې بس 14 دلایل نور ذکر کیږي چې دا خبره یقیني ثابت شي. دای مناسبت ته د مخکینی صورت سره. د دې صورت مرکزی مضمون او مرکزی عنوان سبقونه پکې ډېر دي خو مرکزی غټ داوی سره غټ عنوان یې سره. نو مرکزی عنوان یو نفي د شفاعت قهریه دی چې هیڅ څوک په الله تعالی باندې خپل خبره په زور باندې منلی نشي. او دویم چې کوم دی نو شرک په دعای عنوان د عبارت کوي چې خپل حاجتونه او ضرورتونه بغیر د الله نه غوښتل دا شرک دی او دا رد دی او دا ناجایز کار دی. دا مسله د دې دوه مسلې د دې صورت مرکزی عنوان دی او دا دوه مسلې په تفصیل سره ثابتې دي. دا صورت چې کوم دی غون صورت د مفسرینو تحقیق مطابق په 3 بابونو کې تقسیم دی. اولنې باب د 15 نمبر آیت پورې دی. 15 نمبر آیت پورې چې کوم سبقونه دي هغه خلاصه دا ده. اول د الله تعالی توحید ذکر کول دي. بیا د الله تعالی توحید ثابتولو لپاره په دې باندې 14 دلایل ذکر کول دي دلایل عقلیه. په دې منځ کې د نبی عليه السلام لپاره بشارت د مخالفینو لپاره زیب زمان رټل او زیب زمان تخفیفات او یری ذکر کول او دغه توحید مسالې لپاره چې کوم رکاوټ جوړیږي او کوم مشکل پیدا کیږي هغه بیان چې کوم شی توحید ته رکاوټ جوړیږي کوم شی دیندارۍ لپاره مصیبت جوړیږي هغه شی به ذکر کیږي. دغه د 15 نمبر پورې د سبقونو خلاصه شو. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله. ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي یا ټول صفاتونه د خدایتوب خاص الله لره دي. دا خبر دام ټیک دي. ټول صفاتونه د کمال الله لره دي خبرم صحیح ده. باسونه مخکې موږ تفصیلی ویلي دي. فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی ول ارض رزمکه دی. فاطر هغه چاته ویل کیږي چې یو څیز بالکل وجود نه او هغه وجود ورکړي مخکې نه د سره وجود نه. دغه شان ده کې فاطر هغه څه ته ویل کیږي چې یو څیز پټي او دا وچ وي بل څه تر اوسي. نو زمکه او اسمانونه الله تعالی د سره پیدا کړل چې مخکې د سره وجود نه یو دم الله تعالی د وجود ورکو را پیدا شو. په دې طریقه باندې دا فاطر په معنا د چولو سره هم راځي. په معنا د چولو سره شرم بیا به دا معنا چې الله تعالی چون کې د اسمان او د اسمانونو د زمکه دي. د دې معنا به د څه جوړیږي چې الله تعالی اسمان کې داسې دروازې کولاو کړلې چې باغې باندې پرشتي زی راځي ورس او زمکه چې کوم د بده چې کله تو خم به وکړل شي باران به وچ دا وچ وي د دې تو بوټي راوځي پورته د معنی سمون خوري. دا ولنې معنا چې الله تعالی بغیر د اسبابونه بغیر د نقشینه بغیر د تصورنا چې مخکې رسته شی موجود نه یو د اسمان از مکه پیدا کړل دا معنا مشهور ده. او دا دویمه معنا چې په معنا د چولو سره چې الله تعالی اسمان وچ او دروازې به کې ولګولې
زمکه وچې د هغې نه بوټي راوباسي د دې ته اشارتاً د وروستني الفاظ د تایید کوي چې دا خبره صحیح معلومیږي ځکه چې الله تعالی وایي جاعل الملائکة ګرځونکی دی د الله فرشتو لره رسلا د پاره د پیغام وړلو نو معلومیږي دا چې اسمان چولې پکې دروازې لګولې اوس فرشتي زیر حاضر پیغامونه وړي راوړي دا اشارات دي تصریحات نه دي چې ګنده سدي شي الفاظونه اشارتاً د معلومیږي چې دغه معنی کې دي شي دسې فرشتي چې اولی اجنحة هغه خاوندان د وزرو دي مثنى دو وثلاث او درې ورباع او سلور یزيد په الخلق والله تعالی زیاتې په پیدایش کې ما یشاء وسنګ چې غواړي هغه چې دی غواړي یعنی دا فرشتي چې کوم الله پیدا کړی کوم زمکه تر ازي بر اسمانون ته زی په دې کې زینو وزاري دو وزاري لري او ځینې پکې درې وزاري لري ځینې پکې سلور وزاري لري په دې طریقه باندې دا وزاري پورته سیوا کیږي یزيد په الخلق الله تعالی زیاتې په پیدایش کې څنګه چې خوښ شي دې کې اشاره ده چې په ځینې فرشتو وزاري ډېری زیات دي د مسلم شریف روایت ته چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل السلام په اصلي شکل کې ولیدو نو دای په دې شکل کې ولیدو چې دا مشرق نوار د مغرب پورې دا غونډ اسماني پټ کړو غونډ خلای پټ کړو نبی علیہ السلام وایي چې د وزداري ما وش مارلې نو شپږ سو وزداري لرلې د جبرائیل السلام قوت او دغه حال شپږ سو سره وزداري دي نو په دغه طریقه باندې فرشتو وزداري مختلفه طریقو باندې دي ځنې ډېری زیات دي شپږ سو تم رسیدي شي کته کم مشته دي د دوه نه کم نشته دي او ټول د قطوره فرشتو په جبرائیل السلام دغه مقدار ته دي نو دا د دومره د الله تعالی قدرتونو ذکر کول په دې خبره دلیل دی چې الله تعالی واحد لا شریک دی خالق مالک دی باقی مخلوقات دغه صفاتونه نه لري دغه دومره لوی قدرتونه د نور مخلوقاتو د سره شته دي نو دا به الحمدلله باندې دلیل شو الحمدلله دا مضمون توحید دی او دغه دې ځکه نه پورې کوم څه ذکر شو دا به دغه باندې دلیل شو دلیل عقلی شو ان الله على كل شيء قدير یقین الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی در دلایل خلاصه ده چې الله تعالی زمکه واسمانونه پیدا کړل مخکې نه هیڅ وجود نه تصور نه الله را پیدا کړل یا زمکه واسمانونه الله وچه ولا دروازې په ولا غوړې زمکه نه بوټي را زرغونېږي فرشتي د پیغام وړلو لپاره انتخاب کړلې او هغه فرشتي چې مختلف قوتونه لري 2000 نواله شپږ سو پر وزاري لري دا ټول خبر خلاصه چې راجمه کینم ته خبره ته معلومیږي چې الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري او مخلوقات په هیڅ باندې قدرت نه لري همغه اختیارات چې الله ورکړي جګړه دی واخلي به یې سم سره نه ما يفتح الله للناس من رحمه نکولا وهي الله تعالی د حس د انسانانو د پاره رحمت یا هغه چې کولاو کې الله تعالی د خلکو د پاره رحمت پلا ممسک له بیا نه بندون کې د هغه د پاره اوس الله تعالی تصرفات ذکر کیږي مخکې مالکیت او خالقیت ذکر شو چې الله تعالی د څنګه مخلوقات او مالک د څنګه مخلوقات پیدا کړی دي اوس تصرفات ذکر کیږي چې دغه خو مالکیت او خالقیت دي خو تصرفات هم ډېر عجیب او ناشنا دي هغه د سړي چې الله تعالی کوم خلکو د پاره خپل رحمت را کولاو کی اس څوګه پیدا کېدی نه چې د رحمت ورله بن کی او د خلکو ته ونه رسیږي رحمت څه ته ویل کېږي رحمت په دنیوي اعتبار سره دنیوي سہولیات او دینی سہولیات ته رحمت ویل کېږي هغه سہولیات چې کوم دینی لحاظ انسان ته حاصل شي هغه اسباب د علم او د عمل او د عبادت چې کوم سہولیات دي دام رحمت دي او د انساني د ژوند تیرولو لپاره چې کوم سہولیات دي د ځان له رحمت دي نو دینی او دنیوي سہولیات ته رحمت ویل کېږي الله تعالی چې دا چاله ورکوي نو به د دې د بندولو لپاره سوکشتاره نه جرابانی کې بس نه دي داسې دي نه کېږي وما يمسك او هغه چې الله یې بند کړي دغه رحمت لره پچا باندې رحمت بن کې نه رالېږي فلا مرسل له نو بیا نه لګون کې دغه رحمت د پاره من بعده ورسره دی دا الله تعالی کامل تصرفات او وضاحت دی وهو العزيز الحكيم دا الله غالب او حکمت والا دی دغه دلایل خلاصه شو چې څنګه تصرفاتو کې د یوازې دی هیڅوک سره شریک نه لري په اختیارمند دی نو خلاصې دا راوځل چې دا غالب هم دی او د حکمت والا هم دی او مخلوقاتو کې دا غلبي او د حکمت والا صفاتونه د بکی موجود نه دي د بکی نشته یا ایها الناس اذكروا اے خلق یاد کې نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم چې کړي بتا سبحان د نعمت یادولو معنا دا ده خلاصې دا ده چې کوم احسانات بتا سبحان الله کړي نو دغه نسبت الله ته کوي مخلوق دې مکوي او دغه شان د کې
حالات ته مکه وجه د اتفاقیات یو دار پلان کې وجه د ډینګي وجه د دی وجه باندې وشو مخلوقات ته د نسبت مکه وي بلکې دغه ډایرکټ نسبت الله ته وکړي چې الله ته منظور شو وځکه د څه وشو جهالت په زمانہ کې بچ کله باران وشو نو خلکو به وی چې یاره دا پلان کې ستوره چې پلان کې زګین نه پلان کې زګین ته ورسي بس دا بارانونو ټیم دی دا باران کې کیږي نو ځکه وشو کله به ویل چې 2 میاشتو منځ کې کله راشي په دې منځ کې باران کیږي کله به ویل چې نیمایي ته ورسي کې دا میاشت باران کیږي د څه کیسې باقي کولې نبی عليه السلام چې کله مدینه منوره ته راغی د خلکو د خبري واورېدلې نو مسلمانان یې منع کړو دسمه وایي چې کله باران وشي نو تاسو وایي چې موتیرنا بفضل الله تعالی دا الله تعالی په فضل باندې باران وشي بس دومره خبره ده باقي څه ته نسبت کول دا ټیک کار نه دی دا الله تعالی د نعمت یادول هم دغه معنا ده چې کوم احسان د باندې الله کړی د نو الله ته نسبت وکړي چې الله کړی دا معنی نه ده چې کوم نعمتونه الله درکړي دغه نعمتونه د ورځ شماره چې پلانې د سیمه کور دي څه پیدا نشته دي بلکې پیدا هغه وخت دا چې کله دا نسبت یو کې الله ته چې الله داسې را کړی داسې را کړی دا ټول الله را کړی دي که الله نه را کولې چا نه شو را کولې دا د نعمتونو یادول دغه مقصودی دي هل من خالق غیر الله آیا اشتر یو پیدا کون کې بغیر د الله نه يرزقكم چې رزق درکې تاسو ته من السماء د اسمان طرف نه ول ارض رزق کې طرف دا اثر کې وای د سوال جواب دی مشرکانو به اعتراضونه کول او مشهور متل چې خوې خرابې نو بانی بشماري او چې خلک وایي چې پښتو کې چې منځ کې نو مسلې ډېرې چې نه کې نو بانی ډېرې په دې ځکه باندې مشرکان اعتراض کوي چې یاره دا خو ټیک ده چې الله تعالی په موږ باندې احسانات کړي دي ولې ډېر سخیان خلک احسانات په موږ نه کوي موږ سره تعاون نه کوي مرسته سره نه کوي ډېر سخیان خلک نو بیا هغه ولې نه یادو هغه ته وری نسبت نه کوي پلان کې شي پلان کې را کړی دی پلان کې را کړی دی دسی وری نه وایو ځکه چې هغه احسان په موږ باندې کوي واځي الله نه کوي سخیان یې مل کوي دا مشرکان مله خبره کوله دې ځکه جواب وش چې هل من خالق غیر الله يرزقكم من السماء آیا اشتر یو پیدا کون کې یو خالق بغیر د الله نه چې هغه رزق درکې تاسو د اسمان نه نظم کینه نو جواب یې دقش چې کم سخیان دغه الله تعالی په تاسو مهربانه کړی دي ترې کړل خود دغه سخین ته پوس وکړي کوم شی ته مال راکړه تا پیدا کړی تی خالقي او توجه نه زی خالق نه هم دغه الله پیدا کړی دی الله پیدا کړی دی مال راکړی دی بس زی به تاسو مسرت تاسو لمي درک نو اصل سیس کم دین خالقیت ته چې کم سیس الله پیدا کړی دی ته در رسید دغه خالق الله دی ظاهری عارضی اسباب کې نورم برابر شي نو دغه اسباب هم الله برابر کړی دي دغه سړي خپل اختیار کې نه دي نو جاهلان خود مره پویږي نه بلند جواب ولده سه ورکړي چې خالق یې سوکت کته احسان نسبت سخیانو ته کې الله ته نه کې نو دا جواب راکړي چې خالق یې سوک دي دغه سيزونو د سخی چا پیدا کړی د کم سيزونه جلا کړی دا چا پیدا کړی لړمبه جواب وشي مشرکان جواب په طریقه باندې کیږي شریزق در کې تاسو د اسمان طرف نه زما کې طرف نه لا اله نشته لایق عبادت الا هو مگر دق الله دی در دلایل خلاصه شوله دومره عقلي دلایل چې تاسو واوریدل دلایل نتیجه دار وتعالى چې د بندګۍ لایق صرف الله دی بلی څوک هم ځکه دا دومره لوی کارونه صرف الله کې بلی څوک هم نشي کولای الله وی فانا تبكون تاسو چرته اړولې کیږي د سينه وي تاسو چرته کې اوړی نه اړولې کیږي دا زجر دی مشرکانو لپاره چې دومره ښکارا دلایل او دومره ښکارا نعمتونه د الله تعالی چې تاسو د سر دغه انکار نشئ کولای سره ته منکر دي نشي بیا هم د الله نه منئ د بل چا منئ د الله د نظام دشمنان وای د دین دشمنان وای د کتاب دشمنان وای د پیغمبر دشمنان وای عجبه خلق وای فان تبكون تاسو چرته اړولې کیږي دې اړولې کیږي کې دې خبره ته اشاره ده مجهول لفظ دی معنی دغه ده چې تاسو خود مختار خلق نه که تاسو خود مختار وي آزاد او خيار خلق وي نه دومره لوی خبر نه تاسو څنګه من کړی دی خو تاسو ته چا ذهني غلامان یې چا ماتحت یې په خپل رضا په خپل اختیار نه لګیا څوک استعمالي نو د سم کار نم اړای په بل شي کې مخته کوي او دغه چې تاسو اړای خود مختاري نه نشته ازادي مو نشته دی نو دغه تاسو د خپل نفس غلامان وي د شیطان غلامان وي د گمراهانو خلق غلامان یې هغه د ذهنونو د حتی رسولي د الله ر دین دشمنان کړی ته کتاب دشمنان کړی د نظام او د احکام دشمنان کړی او خود مختار خلق تاسو نه نو دین یو هم مسله بل معلومی چې کوم خلک د الله تعالی ر دین قائل نه دي او د الله تعالی د احکام نه باغیان دي د دین نه باغیان دي د دومره لوی احسانات نه باغیان دي او د خلک ځان ته آزاد وي چې موږ آزاد دي چرته آزاد نه دي ته د نفس غلامان دي د شیطانانو غلامان دي د کافرانو غلامان دي د آزاد د سره نه دي آزاد هغه سړی د ټول احسانات د الله ومني اقرار وکړي ځکه د حقیقت د خو انکار کولای نشي
نو چې انکار یې نشي کولی نو اقرار یې ولې نه کوي او چې اقرار یې وکړي نو بیا به دې دومره الله تعالی به دومره کائناتو کې ته د چا مني مخالفت د الله ولې کوي دا صریح دلیل دی چې د الله تعالی دین نه باغیان چې څومره خلق دي دا د چا زیری اثر غلامان دي خود مختار خلق نه دي دا غیر اختیاري لګیا دي یعنی دا غلامانه ذهن ولا خلق دي خود مختار خلق نه دي نو ځکه په ان تو كنت چرته اړولې کېږي یعنی څوک د پکې تصرف لري تاسو په خپل معنی نه لګیا ځکه دومره ښکار خبر نه انکار کوي وَإِن يُكَذِّبُوكَ کدی نسبت وکي تا تر دروغ چې ته دروغ جنې فقد كذبت رسل من قبلك یقینا نسبت د دروغ شوی او ډیرو پیغمبران تستانه وړاندې دا آیت چې کوم دی په دې کې دوه قسمه سبقونه دي یو د نبی علیه السلام د پیغمبري تصدیق د نبی علیه السلام واقعي پیغمبر دی د صداقت د رسول ویل کېږي چې پیغمبر علیه السلام پیغمبري رښتونی د ثابته ده نو داسې وایي د نبی علیه السلام د پیغمبري تصدیق شو او دویم په دې کې تصریح موجود ده نبی علیه السلام د لپاره تصریح هم د بدی آیات کې هغه تصریح ده چې دومره د پیغمبرانو له سلسله تیر شوې ده هغه ټول خلکو مجرمانو دغه کار کړی د خپل پیغمبر ته دروغ نسبت کړی دی او مخالفت یې شوی دی او هغه خپل کار باندې استقامت کړی د خپل کار مخکې بولې دی نو لہذا کستا مخالفت کیږي ته د خلک دروغجن وي نمونه در لګ دي سنوي خبره نه ده هغه مخکینو پیغمبرانو برداشت کړل تیم برداشت کوي سنوي خبره نه ده هغه استقامت کړل تم استقامت کوي هغه خپل کار نه پرې خو درې تم خپل کار نه پرې دا نو تصریح شو نبی علیه السلام لپاره او تعلیم شو د امت لپاره چې پیغمبران د خلکو د نمونه نه خلاص نشو مخالفین یې کم نو قسمه قسم نمونه خودلو والا خلک خړېرو مخالفین ډیرو هغه پیغمبران خپل کار پرې نه خودو نو که تاسو د لپاره سو نمونه جوړی نو جوړی د خبره نه ده که څوک پروپاګاندا کوي نو شپې ته بیر دی وکي څه پروا نه کوي هغه خپل کار نه پرې خته بیر سره نه پرې دی خپل پیغمبران په نقش قدم باندې رواني بس د الله تعالی سره معاملې ده استقامت پکار ده نو دا د امت د لپاره به سبق او تعلیم شو و الى الله ترجع الامور خاص الله تعالی ته واپس کېدل د ټولو کارونه دي نو چې الله ته پیش شي الله تعالی بلته حساب کتاب کوي په سلام کوي بیا ور دي ټول خلکو د خبرو پوره پته ولګي